ګرانو کتونکو ایوب خان شیرپوویل پر فاونډیشن د خپل وس مطابق د خلکو سره مدد جاري ساتلې دي. خلکو ته چې کوم دی نو موږ چای ورکو یو اوړه ورکو. دا مرکې چې کومه ده د خانمۍ نه راغلې ده. مرکې ژوند څنګه روان دی؟ دې ته په لومړي ځل رالې مخکې راغلي؟ په لومړي ځل راغلي ژوند ډېر خراب کړه. سړی مې ما دغه کونډو بیمار دی پروت دی. 4 بچي مې دي. 4 بچي دي. سار راغلي دلته ناست دی؟ سار راغلي دلته ناست دی. نو دې روژه کې په لومړي ځل راغلي؟ په لومړي ځل راغلي. په لومړي ځل نو مخکې چېرته م نه یم راغلې او نه مې ته لیدلی وي او داسې راغلي بس تاسو د ریډو خبرې اورم په دقې راغلي یم. دا ځای راته چا وښوده؟ دا ځای راته دغه سلمان شاه ښودلی دی. هغه له ورغلي وم. هغه راله لمبر هم راکړو خو ما څه موبایل نشته. هغه له ورغلي وم. صحیح. دا ځان سره واله چای صحیح ده او دا ځان سره واله اوړه ښه. ګرانو کتونکو دا زنانه وایي وي بچو له مې لږې کپړې مپړې واخلي. دا لکه ضرورتمند راشه بچي دی خوا ته. دا بچي یتیم دی او 8 میاشتې مخکې مې پلار وفات شي. ستاسو نوم دی؟ تنویر جی. تنویر عمر زوی که؟ تنویر روژه څنګه تېره شوه؟ خیر دی شکر دی. بس نور سره شته نه. مور ماته ویل ولاړ شه او وایي زه نه شم تللی بس د هر څه تېره وړه. په لومبني ځل رالې دلته؟ جی ابا. نو مخکې ولې نه تلې دونه روژه؟ بس پد را دی نه و جی. روژې له خو روزانه راتلې که؟ نه جی کله نه کله به راتلم جی. کور ته چې به دې یوړې به دې خوړې؟ جی ډېره به مې ور خوشحاله شوه په شوق سره؟ جی. لکه غریب سړي ته دې پته لګي که نه د روجو قیمت خلک وایي چې ټاکې ورکوي. څو کسه پې مړی دی؟ یره جی 3 کسه به پې دا مړی دو. 3 کسه؟ کور کې څو کسه روجې نیسي؟ 4 کسه نیسي. یو زیم او بس 2 مې نور ورونه دي. 3 یو مې مور دی. نو ستا نه مشر څونه دی؟ څه کار کوي؟ زما نه مشر مې یو ورور دغه پردی چینچي چلی. پردی چینچي چلی. اوس هم نه لختل له کپړې اخېستي؟ نه جی نه. بیزار هېڅ پته نه لګي چې به هم غسل نه. جی. او خویندې دي شته؟ جی 2 دي. هغوی اخېستي؟ هېڅ پته نه لګي چې به هم غسل نه. نه نه دي اخېستي جی. جی. چې پلار دې واغستل به کېدل؟ هر څه به کېدله. خپل خپلوان به هم غریبانان دي؟ شکر دی. هر یو کس غریب دی. یو دی بس هغه موږ له دغه کوي هغه داسې د خدای ښه وکړي او نور بس بیخي زموږ په شان کې غریبانان ټول دي. جی. روژه ماتي کې لکه دغه چینچی ګټه وکړي اوړه چای چیني څه راځي؟ بس ښه ده ګزاره کېږي. ګزاره کېږي. خویندې به دې راولي چې دوی له کپړې ورکو. ښه ټیک ده. صحیح ده. کله یې راولم. کله یې راولم. سبا یې راولم. ټیک ده. صحیح ده. ټیک ده. دا ځان سره چای واله صحیح ده او دا ځان سره اوړه واله. ښه راشه که نه. دا سړی زما سلام له راغلی دی او ما ته وایي دا ورور مې دی. بل یو خو دا ده چې نادرا والا نه ډېر ګیلهمن دی او د نادرا والا نه ګیلهمن داسې دی چې کړۍ را کړۍ او معذوره دی په دواړو سترګو که نه. څه دی نوم دی؟ جی او بالکل. څه به وایې زما کوم وخت نه اورې کوم وخت نه مې خوښې؟ یاره جی نوم دې څه دی او د کوم ځای؟ علم خان شیرپو صاحب ستاسو خو کردار الحمدلله د چا نه پټ نه دی. څومره خدمات چې دي ستاسو په دې علاقه باندې ستاسو د خلکو سره د چاپېرچل سره څومره هیلپ چې تاسو روان کړی دی. نو زه که وګورم په دې خپل مکتبه فکر کې په دې خپلو علاقو کې نو ډېر غټ خلک موجود دي. ډېر اثر رسوخ والا خلک، ډېر یو لوی کردار والا، یو لوی نوم والا. خو الحمدلله ښه کار چې کوم دی الله تعالی دا د هر چا د لاس نه نالي. نو په دې باندې دا خو ډېر د فخر او د ویاړ خبره ده علم خان شیرپو صاحب چې تاسو نه الله پاک یو دومره یو غټه خدمت اخلي او په دې دومره مشکل صورتحال کې، په دې دومره مهنګایۍ کې، په دې دومره ګرانۍ کې چې تاسو د خلکو دومره مرسته کوئ نو انشاءالله یې چرې به هم تاسو الله تعالی نه خرابوي. او بل زما د ټول د سوشل میډیا کې د ستاسو چې کوم پیج د دې مونټایزیشن کېږي او څوک یې ګوري هم نو هغوی ته هم زما ریکویسټ دا دی چې یاره که ستاسو څه څومره مالي مرسته وي، مدد وي، نو دا د علم خان شیرپو صاحب سره چې کوم دی دا جاري وساتئ. ځکه چې دلته زه راغلی ما لکه زه خو د سماعت نه د سترګو د سماعت نه محروم یم که نه. خو دلته ما په دې غوږونو باندې واورېدل چې یاره دا زنانه راغلې وي او دلته ناستې وي د ډېر ټایم نه. نو ما ته دا احساس وشو چې یاره علم خان شیرپو صاحب دا د ډېرو کونډو رنډو
یتیمانانو د پرورش پلار دی. بل خبره زه دا کول غواړم چې یاره دلته څومره خلک هم دوی له راځي، بلکې په سلونو نه په زرګاو خلک د چارسدې بېوسه خلک دا د علم خان شیرپو صاحب سره تړلي دي. نو زه ټولو ته دا خواست کوم چې یاره چې د چا د هر څه په مد کې څه وس کېږي، څه د غم کېږي، هغه دوی سره مدد کوئ او دوی به پې د ډېرو ډېرو خلکو زندګي روانوي. بل ګراني چې کوم د ګراني خو انتهایي زیاته ده. الله تعالی دې رحم وکړي. که د وړو وګورئ تاسو، که چیني وګورئ، غوړي، هر څه چې کوم دي آسمان سره خبرې کوي. خو زه د دې خپل رور او د دې خپل مشر زمونږ خو لکه د والد صاحب په ځای راځي، زه د دې په لاس باندې، زه د دې په سر باندې د خپل لاس کېدل غواړم او الله پاک دې د دې حوصله مضبوطه کړي او الله پاک دې د دې په عمر کې برکت واچي چې یو دومره غټ کار یې روان کړی دی او یو دومره خلک ډېر د دې نه استفاده کوي. نو زه خو ډېره زیاته شکریه ادا کوم. هغه د پښتو یو مصره ده، وی زما د کام په خدمت خوښ او که خلک نور ګمان کوي وړاندې دي شي نه، نو دی زما د خلکو په خدمت باندې خوښ دی او زه د ده حوصلې ته سلام پیش کوم او زه د دې د لوړې حوصلې ته سلوټ کوم چې دی زمونږ د غریبو خلکو د زړه آواز جوړ شوي دي. ډېره مننه. نوم دې څه دی؟ جی زما خو حفیظ الله مومن. حفیظ الله او د رزړ اوسېدونکي. لکه اوس شب قدر کې مونږ پاتې کېږو. شب قدر نه ترالې ماله؟ او لکه ستا موبایل نمبر څه دی؟ ما سره خو موبایل شته نه پیږم هم پې نه، خو ستاسو د ملاقات مې ډېر خواهش و او بس دلته راغلی ما او دغه ملاقات مې در سره کو چې یاره تاسو زمونږ د خلکو بلا دومره یو ډاډ او دومره حوصله ورکوئ، نو زه د دې ډېر بېحد مشکور یم. او زه دا خبره کوم، زما دا یو ارمان دی په اړه باندې علم خان شیرپو صاحب چې ستا دومره لوړه حوصله ده، نو زه یم چې زما دومره باڼه وې چې تا ته ما غوړولی او تا زما په دې باڼو باندې قدمونه ږدلی، ځکه چې ته زمونږ د کونډو او د رنډو او د یتیمانو مددګیرې او د هغوی پیشوای او پړونو باندې د هغوی نګراني کې. الله دې تعالی د دې ډېر اجر درکړي. ډېره زیاته مننه حفیظ الله صاحب، قدرمن شي. ګرانو کتونکو، حفیظ الله صاحب د هغه شب قدر نه راغی او نادرا والا زما دا خبرې ګوري. حفیظ الله چې درشي نو د کار پان کې وکړي، پان کې وکړي. ښه دله به حفیظ الله دلته به چارسي نادرا ته راځي که نه؟ او بس هغه خو به انشاءالله دا ستاسو خبرې چې کوم دي به کوي. زه به در سره ځم. ښه زه به در سره ځم. نو دعا کې م یاد ساتئ زموږ په دعاګانو کې چې داسې خلکو دعاګانې را سري نو انشاءالله هېڅ به نه کېږو. ډېره مننه، خوشحاله به